نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. د 13مې سپارې خلاصه سورة نبا اول سورت شروع کیږي. په طور خاص د قیامت د سختي ذکر یې وکړو او د ایمان والو دپاره جنتیانو دپاره چې کوم انعامات دي هغو ذکر یې وکړو او په آخرت کې د قیامت په ورځ کافر به حسرتونه کې د هغو فریاد د هغه ذکر یې وکړو. سورة النازعات ذکر شوی. سورة النازعات کې الله تعالی د قیامت ذکر وکړو، بعث بعد الموت د بیا راپورته کېدا ذکر یې وکړو، د فرعون د عذاب ذکر یې وکړو، آخرت طرف ته توجه خبره وکړه چې آخرت ته توجه وکړي، اصل شی آخرت. سورة عبس الله تعالی ذکر کوي، په دې کې عبدالله بن ام مکتوم په طور خاص ذکر ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا وفرمایل الله تعالی چې خپلو باندې زیاته توجه ورکړه تر پردو، چې څوک طلبګاره په هغه باندې زیاته توجه ورکړه. ولې؟ اول د خپلو حق کې، بیا د پردو حق کې، بیا د قیامت ذکر وکړو، بیا د قیامت په ورځ باندې د سپینو چهرو وال، سپینو مخانو وال ښایسته خلک، هغه به مؤمنان، تور مخان به یې نیولي، هغه به کافران، د دې ذکر وشو. سورة تکویر کې د قیامت د علاماتو ذکر وکړو. الله تعالی مخته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرتبه او د مقام ذکر یې وکړو چې ته مجنون نه یې بلکې تا خو ډېره غټه مرتبه ده. سورة انفطار کې الله تعالی د قیامت ذکر وکړو. په طور خاص الله تعالی د محبت یوه شکوه له خپل مخلوقه چې وکړه، ستاسې ولې د الله تعالی له ذاته جبدوکه کې اوسئ. الله تعالی خو ډېر غفور رحیم ذات ده. مخته د ابرار او د فجار نیک خلک به جنت ته ځي، د هغو به جنت په نصیب کیږي، او فجار بدکاره خلک، ګناهګاره خلک به دوزخ ته ځي، د هغو به جهنم په نصیب کیږي. سورة مطففین مخته ذکر ده. په دې کې به طور خاص الله تعالی د ناپ او د تول والو خلکو ذکر کړی دی چې په ناپ تول کې کمای مه کوئ. قیامت مخامخ کیدی، د قیامت ورځ مخامخ کیدی، د آخرت ته فکر وکئ. اهل ایمان به د قیامت په ورځ ډېر خوشحاله او کافران به ډېر خفه، او د مسلمان ایمان وال له شانه سره دا نه جوړېږي چې دی په ناپ او تول کې کمای وکړي. سورة انشقاق ذکر یې وکړو. سورة انشقاق ذکر یې وکړو. دې کې اعمالنامه سپخۍ لاس کې به قیامت ورځ چاته ورسي نو هغه به خوش نصیبه وي. اعمالنامه که چیرې په چپ لاس کې الله تعالی ورکړه هغه به بدنصیبه وي. الله تعالی د موږ او تاسو ته اعمالنامې پښۍ لاس کې راکړي. سورة طارق ذکر شو. سورة طارق کې الله تعالی په طور خاص دا ذکر کړه چې انسان ته خپل تخلیق یېرول نه ده پکار. الله تعالی انسان د یوې کترې له مرداړو اوبو چې پیدا کړی ده، نو د ده ته پکار ده چې خپل تخلیق ته وګوري، او دا انسان د الله تعالی په حفاظت کې ده. الله تعالی به حفاظت کې، الله تعالی چې کوم مهلت انسان ته ورکوي له هغې فایده واخلي او د الله تعالی خیال وساتئ. سورة اعلی مخته ذکر شو. دې کې الله تعالی خپل تقدس او تسبیحات ذکر کړو، او دغه د قرآن مجید حقانیت الله تعالی په دې صورت کې ذکر کو. د قرآن مجید د حفظ د اسانتیا خبره په دې صورت کې الله تعالی ذکر کړه. سورة غاشیه مخته ذکر کی. سورة غاشیه کې الله تعالی د قیامت ذکر وکړو، د وحدانیت او د قدرت دلایل بیان کړو، او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خبره وکړه چې د تاب ذمه باندې خبره ورسول دی او پیپو کول دی او پیمنل نه دی. سورة فجر ذکر شو. سورة فجر کې الله تعالی د خپلو بندگانو د ازمایښت خبره وکړه، او بیا د قیامت د سخت ورځې ذکر وکړو، او خپلو بندگانو ته دا وویل که چیرې تاسې دا غواړئ یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضیة مرضیة فادخلي فی عبادي. که چیرې تاسې دا غواړئ چې موږ جنت ته ولاړ شو، نو د ما په نیکانو بندگانو په ټولۍ کې داخله سئ. چېرته هغه ځي نو تاسې هم له هغو سره ځئ او جنت ته به داخله سئ. سورة بلد ذکر شو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښار قسم الله تعالی وخوړو، دا یې وفرمایل چې د نیکو اعمالو وزن به زیات وي، د خوشو اعمالو وزن، د بدو اعمالو وزن به کم وي، او کوشش دا وکړئ چې نیک عمل وکړئ. الله تعالی په دې صورت کې موږ او تاسو ته ترغیب راکړو. سورة شمس مخته ذکر شو. الله تعالی په دې کې 11 قسمونه وخوړل چې څوک ښه عمل کې تقوا اختیاروي هغه انسان کامیابه ده، خپل نفس اصلاح کوي هغه انسان کامیابه ده، او انسان چې بد کار کې خپل نفس نه اصلاح کوي هغه ناکامه ده. سورة اللیل کې الله تعالی قسمونه وخوړل چې کوم یو انسان پسیخه لاره په ښه لار باندې رهي او د دې خیال ساتي هغه سړی کامیابه ده، او کوم یو انسان چې په بده لار باندې رهي هغه ناکامه ده. انسان ته پکار د سخاوت وکړي، بخل چې کار نه واخلي، مخته د مخالفینو تردید وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې آخرت
اصلي شی ده. نو ته خپل دعوت ورکو، ته خپل کار که، مخالفین کار سو یا دي، ته خپل کار که، اصل شی آخرت. سورة الضحی ذکر شو، والضحی واللیل اذا سجا. نو په دې صورت کې الله تعالی له خپل محبوب سره د راضیتوب خبره وکړه، د محبت خبره وکړه، زه له تا چې راضي یم او تا به زه راضي کوم چې ته په هر شي باندې راضي کیږي. په طور خاص په دې صورت کې د دریو شیانو ذکر الله تعالی وکویه. اول شی چې سایل درس یو شی درجه غواړي، تاسې دغسې تسمه لګئ، یتیم خیال ساتئ. دریم شی چې نعمتونه الله تعالی ترکړي دغه تاسې تذکره. سورة الانشراح ذکر وشوی، الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقام او مرتبه په دې صورت کې بیان کړه او دا یو فرمایل چې مصیبتونه راځي نو دغه اجر تم ګورئ. په یو مصیبت باندې الله تعالی دوه ډبل اجر درکوي. صرف مصیبت ته مه ګورئ چې مصیبت او مشکلات په تاسې باندې د دین په کار کې راځي. سورة التین، سورة التین کې الله تعالی 4 قسمونه وخوړل چې انسان می ډیر ښه شکل و صورت سره پیدا کړی ده. نو د انسان ته پکار ده چې خیال وکړي اخیر یوه ورځ دغه شکل و صورت، ښایسته شکل و صورت به ختم شي، نو د آخرت دپاره تیاری کول پکار. سورة علق، سورة علق کې الله تعالی د کلم فضیلت عظمت بیان کړی د چې له غروره جزان بچ کړي، مخته سجده کوي، د الله تعالی قرب سجده باندې حاصلیږي، د الله تعالی نږدېوالی حاصله کوي. مخته سورت قدر ذکر شو، دې کې لیلة القدر د شپې ذکر وکړو چې لیلة القدر کې الله تعالی لوح محفوظ ته، لوح محفوظ چې آسماني دنیا ته الله تعالی ټول قرآن په یو ځای را نازله کړو. په دې کې لیلة القدر ثواب ذکر ده، خیر من الف شهر، تر 1000 میاشتو زیات عبادت ثواب لیلة القدر لري. سورة بینه کې الله تعالی موږ ته دا خبره وکړه چې مشرکین به ناکامه، یهود او نصارا چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرتیا پریدي هغه به ناکامه او دا خبره باندې پوه کړو چې نیک عمل کوي، په نیک عمل باندې الله تعالی راضي کیږي. په طور خاص د صحابه کرامو ذکر یې وکړو چې الله تعالی له دوی راضي او رضی الله عنهم ورضوا عنه، دوی له الله تعالی چې راضي او نیک عملونه به کړو. سورة الزلزال ذکر یې وکړو. سورة الزلزال کې الله تعالی د قیامت د سختي ذکر وکړو او دا یو فرمایل چې څوک بد عمل کوي او معموله غوندې بد عمل الله تعالی به بیا هم هغه ته سزا ورکوي، او څوک چې ښه عمل کوي معموله غوندې عملي الله تعالی به بیا هم د هغه اجر ورکوي د قیامت په ورځ. سورة عادیات کې الله تعالی د اسانو قسم وخوړی، هغه اسان چې د دوی له ګرد او غبار لټیږي، الله تعالی د هغو اسانو قسم وخوړی چې دا اسان مالک ساتي څومره وفا ورسره کوي. نو تاسې هم د الله تعالی خورئ، د الله تعالی سره وفا وکړئ، الله تعالی مه هېروئ، ناشکري مه کوئ. سورة کاریه کې هم د قیامت الله تعالی ذکر وکړ او دا یې وفرمایل چې نیک اعمال به تلل کیږي، د هغه به ډېر وزن وي، ګڼل کیږي به نه بلکې تلل کیږي به. نو تله په اخلاص باندې دار او مدار ده، کم عمل اخلاص ډېر الله تعالی به زیات تاسو ته وزن درکوي. سورة تکاثر کې الله تعالی د نعمتونو ذکر وکړو چې غافله کیږئ مه، دا د الله رب العزت نعمتونه دي، شکر یې ادا کوئ. قیامت کې به د یو نعمت تاسې حساب الله تعالی ته ورکوئ، لہذا تاسې غافله کیږئ مه. سورة عصر کې الله تعالی قسم د زمانه وخوړویه، 4 قسمه خلک کامیاب دي، 4 کارونه کی، هغه خلک کامیاب دي 4 قسمه کارونه کی. عقیده یې سموي، نیک عمل د سنت طریقې مطابق کی، د نیک عمل دعوت خلکو ته ورکوي او په دعوت کې چې تکلیف راځي، مشکلات راځي، په هغه باندې د صبر کوي، هغه خلک کامیاب دي. سورة همزه ذکر الله تعالی وکړي. په دې صورت کې الله تعالی دا وفرمایل چې دا کوم خلک خپل پیسې ګڼي او اوږدي، بخل چې کار اخلي بخل مه کوي، چغلخوري مه کوي، طعنه یو بل ته پیغور مه ورکوئ. الله تعالی وفرمایل چې دا شیان د بربادي سبب جوړیږي، له دې شیانو ځان بچ کړئ. سورة الفیل کې الله تعالی د ابرهه ذکر وکویه. ابرهه راغو خانقابه یې ړنګوله، الله تعالی مرغانې راولګلې او پنجو کې ډبرې وې، د اټم بم کار یې کویه، الله تعالی هغه ابرهه او دغه لشکر تباه او برباد وګرځاوه. سورة قریش کې الله تعالی وفرمایل چې ورته وګورئ له الله تعالی تاسو ته رزق هم درکوي، امن هم د الله تعالی په لاس کې ده، تاسې عبادت وکړئ د الله تعالی. اصل شی عبادت ته، خو عبادت دپاره ماحول جوړول او معیشت جوړول دا ضروري دي، لہذا چې تاسې امن حاصله کوي، ماحول جوړ کوي او معیشت رزق وګټي، دې باندې د الله تعالی شکریه ادا کوي، کبر مه کوي. سورة ماعون کې الله تعالی بخل تذکره وکړه چې بخل مه کوي، د نموش پابندي کوي، غفلت مه کوي. دا انګلي انګلي شان دي چې یو سړی
کم شیان درجه غواړي معمولی شیان تاسې په هغې کې بخل مه کوئ ورکوئ یو بل ته. سورت کوثر کې الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عظمت تذکره وکړه چې د تا نوم به تر قیامته باقي وي، تا مخالفین به ختم شي. سورت الکافرون کې الله رب العزت د شرک نفي وکړه، تردید یې وکړو په طور خاص تاسې شرک مه کوئ. سورت النصر کې الله تعالی دا وفرمایل فتح مکه زیر یا ورکو بشارت یا ورکو چې اوس مکه فتح سوه، مسلمانان فوج در فوج جماعتونه په اسلام کې داخلیږي، لہذا اوس اسلام قوي ده. نو ته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسې د آخرت تیاری وکړئ، آخرت ته راغب شئ. سورة اللهب کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دښمن تر ابو لهب او دغه د ښځې د بربادي ذکر ده، دغه د انجام ذکر ده. الله تعالی فرمایل چې دلته یې انجام خراب شو، په آخرت کې هم دوی دوزخ ته ځي، نه اولاد په کار باندې ورغو نه مال په کار باندې ورغوي. سورت اخلاص کې الله تعالی د توحید بیان وکړي. سورت کافرون کې الله تعالی به طور خاص د شرک نفي وکړه. دا دوه سورتونه ډېر اهم سورتونه دي، لہذا په روایتو کې دا هم راځي چې سهار په سنتو کې تاسې د دې شی پابندي کوئ. په اول رکعت کې سورت الکافرون یایي، په دوم رکعت کې سورت الاخلاص یایي. سورت فلک او سورت الناس د آخري دوه سورتونه چې دي الله تعالی په دې کې وفرمایل چې د انسانانو او د خلکو د جناتو له شرورو جی پناه وغواړئ، د الله تعالی په حفاظت په ساتنه کې راسئ. جادو له وسوسو جی کزان بچ کوئ نو الله تعالی په ساتنه کې راسئ، د الله تعالی په حفاظت کې راسئ. قرآن مجید په سورت فاتحه باندې شروع کیږي او والناس باندې ختمیږي. سورت فاتحه کې الله رب العزت د دوو شانو به طور خاص ذکر کړی ده. مدد له الله غواړئ، صراط مستقیم څخه لاره غواړئ. مدد چې له الله وغواړئ دنیا کې به غالبه یاستئ، او دغسې سخې لارې صراط المستقیم سوال تاسې وکړئ له الله تعالی جي، نو تاسې به بیا په آخرت کې کامیابه یاستئ. سورت فلک او سورت الناس کې هم د دوو شیانو ذکر ده. مخلوقاتو له شره ځان بچ کړئ، نو په دنیا کې به تاسې غالبه یاستئ، دنیایي معمولات هم سم، او د خلکو له وسوسو ځان بچ کړئ دینی معمولاتو کې، نو په آخرت کې به تاسې کامیابه یاستئ. دلته هم به طور خاص د دوو شیانو ذکر شوی. الله رب العزت دې د موږ دنیا او آخرت ښایسته کړي. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.